تیره جمعه د حرام خورۍ متعلق خبره مې کړې وه چې حرام خوري سخت جرم دی او ناقابل معافي جرم دی. الله یې معاف کوي نه. د هغې په مقابله کې حلال خوري چې یو انسان حلال خوراک کوي دا د برکت شی دی او په دې کې الله ډېر خیر او برکت اچوي. څومره چې سړی تکل کوي چې زه حلاله وخورم، حلاله پیدا کوم، په بچو حلاله وخورم، هغومره به په دې خوراک کې په دې رزق او مال کې برکت وي او د الله به مدد وي. حضور پاک یو واقعه ذکر کوي، نبی علیہ السلام مبارک په خپله چې یو سړی په بني اسرائیلو کې او داسې دشت او بیابان کې ګرځېده، یو اواز یې واورېد، یو وریځ راښکاره شوه او د وریځې نه اواز واورېد چې اسق حدیقة فلان، اے وریځې د پلانکي سړي باغچه سیراب کا. وی دا اواز مې د باغچې نه اورېده، د دې وریځې نه، او حیران شوم چې خدایا دا اواز خو چې بره وشو نو دا خو د فرشتې اواز کیدی شي، د بل چا اواز نشي کېدی. او دې وریځې ته اواز کوي چې د پلانکي سړي باغچه سیراب کا. دا څومره د خدای نیک بنده دی چې الله د طرف نه د فرشتې په ذریعه وریځې ته آواز کېږي. وی ناګانه زه ګورم دې وریځې ته یو طرف ته شوه او د هغې کې ګړزار شروع شو، باران تیو شو. چې باران تیو شو زه ولاړ یم، هغه باراني اوبه په یو لښتي کې را روانې دي، اوچ لښتې او اوبه راغلې. لکه اوس هم که ستاسو خیال وي بعضې وخت کې په یو کلي باران نه وي، په بل کلي باران وشي او دا چې کوم لاندې کلي دې ته د هغه کلي علاقې اوبه راشي، هلکه دا اوبه خړې دي، اوبه کنده ډېره راغلې ده، نیر ډک راغلی دی، بره باران شوی. هغه خوړ ته مې کتل، هغه خوړ کې اوبه را روانې وې، اوچ خوړ اوبه پکې رالې ده، دغه وریځ چې کوم ځای وشوه د هغې اوبه را روانې دي. وی زه نیغ د اوبو سره په دې لښتي کې تلم چې د اوبه هر چاته چې روانې دي، ما چې کوم اواز او د وریځې نه اورېدلی دی ممکن ده هغه سړی پیدا کړي. اوبه لښتي کې روانې دي، زه ورپسې دا اوبه په یو باغچه باندې وردن نه شوې، زم وردن نه شوم. او په هغه باغچه کې یو سړی دی او هغه سره بیلچي د چاري ده ورسره، د اوبو ته بس تیار ولاړ دی. هغه اوبه په هغه باړو کې ورپرېږدي، کله یو باړی اوبه کوي، کله بله، کله بله، کله بله. اوبه دومره وي چې د هغه پټۍ پې ښه ډک اوبه شو. هغه پې خپل پټۍ سیراب کړ. وی زه ورنږدې شوم، ما ورته ویل ستا ورورې څه نوم دی؟ وی اقه نوم یې راته واخلئ چې په وریځه کې کم اواز ما اورېدلی و، اقه نوم یې راته واخلئ. ما ته وی دا زما د نوم تپوس دی ولې وکړه؟ ما وی دا کمې اوبه چې ستا دې پټي ته راغلې او تا پې اوبه خوړ خو تیار ورته ولاړ وې، دا اوبه د یو وریځ د زما مخکې ورسره اوبه دی، دا د هغې د باران اوبه دي. او هغې وریځ نه مې ستا نوم اورېدلی دی، وریځ ته اواز وشو چې اسق حدیقة فلان، د فلانکي باغچه سیراب کا. نو ستا چې کوم نوم واغې دقه نوم ما بر اورېدلی، ته څه کار کوې؟ ما ته خپل دین وښایه، خپل ایمان راته وښایه، خپل عمل راته وښایه چې الله پاک خصوصي طور ستا له وریځ را پیدا کوي، د هغې نه باران کوي او اوبه ستا پټي ته رالیږي او ته پې خپل پټۍ او خپل باغچه سیراب کوې. هغه ورته وی د دې باغ چې څونه بدن وشي دې په درې ځایه تقسیم کړ. یو حصه خپلو بچو له یوسه، په بچو په ښځه خورم، یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، په دې باغچه او په دې پټي لګوم، ځکه پټۍ دې زمانه کې څونه خرچې پکې، هغه زمانه کې به ډیران او څه تخم وغیره وغیره خرچې به کېدې، د مزدور خرچې وې پکې.
نو یو حصہ په بچو یو حصہ په دې باغ واپس لکوم یو حصہ د الله په نوم خیرات کوم مسکینانو فقیرانو دوستانو رشتہ دارانو هغې له ورکوم دا د هغې برکت دی چې الله پاک د خصوصي وریځ رالیږي او اواز ورته د ده دپاره کوي چې د باغچه سیراب کړه ګوره چې ستاسو په خپل مال کې په حلاله طریقه رزق ګټئ د چا مال نه وهئ او دویم دا دی چې خیرات او صدقه پکې کوئ او خپل بچو له حلاله ګټئ حلاله نو الله به در سره مدد کوي او شکر وباسئ زما وروڼو ګورئ دا به نه وایئ چې دا مال خو ما ګټلی دی او دا رزق خو ما ګټلی دی د الله شکر به ادا کوئ چې کله دې فصل وشوې شکر خدایه دا تا راکړی دې کې زما هېڅ هم نشته دا په کوم اوبو چې دا فصل سیرابېږي دا اوبه چا پیدا کړي دي الله افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله وی دا فصل خو کرې ته اگر چې دا لاس ما درکړي په کوم لاس چې ته تخم نه لې په کوم لاس چې ته په رمبي ګوټ کې دا لاس ما درکړی دی په کومو سترګو چې ته دې پټي ته او دې فصل ته نظر کې دا ما درکړی دی او کوم تخم چې په دې پټي کې کرې دا تخم هم ما درکړی خو زه یاره تا لاس وخوځاو تا تخم وکره تا ګوډ وکړه تا چاري وکړه نو دا تا وکړه زه خیر دی دا د سرمنم چې تا وکړل افرأیتم ما تحرسون لیکن الله څه وایي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون د دې تخم نه دا چې کوم د غنمو بوټې راووت د جوار د دانې نه چې کوم د جوارو بوټې راووت دا تا رایستلی او که دا ما رایستلی دا الله رایستلی فصل تا کاش کا اگر چې د هغې اسباب ما درکړي دي خو زه تا فصل وکړم لیکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا چې ښکلې غنم پیدا شو دا ته ورته ګورې او دا هوا پې لګي او دا بمبر لقی او ته یو بمبر له وباسې او هغې کې وشمېرې لکه دې کې خو شپېته اتیا دانې دي که خیر شل منه غنم به راله کوي جرم جوار به هم شل منه کوي پنبه به هم راله دومره کوي هلکه دا الوګان او دا کچالان او دا سیزونه خو ډېر خشته اعلی دي د دې تخم نه دا چا رایستلي الله لو جعلناه اجاجا الله وایي که دا اوبه دله زه ترخی کړم ته بیا څه کولی شي او یصبح ماؤکم غورا او که دا اوبه درله ختمې کړم په دا پټو کې او په دا کویانو کې بیا ته څه کولی شي نو په هر څیز کې به د الله پاک شکر ادا کوئ دا ولې موږ ډغرې په ډغرې یو ډېر خلک کوئی صاحب ځمکه هم شته مال هم شته بر برکت نشته موږ د خدای شکر نه ادا کوو موږ دا ونه وایو موږ وایو دا پټۍ زما د پلار نیکو او د قر نیکو بس ما له را روان دي دا زما دی او ما پکې خواري کړې ده دا ما وکړو ما دا چلو کو ما دا ما لفظ دویم په دې الله خفه کېږي دا پټۍ ستا نو دا تا ته د پلار نه پاتې شو پلار دې دا ځمکه نه وه جوړه کړې هغه ته د پلار نه پاتې شوه هغه دا ځمکه نه وه جوړه کړې زه ورپسې دا ځمکه چا جوړه کړې ده الله پاک که تا دا ځمکه په پیسو هم واخیستله بل چا نه نو دا ځمکه تا نه ده جوړه کړې د دې ځمکې خالق او مالک الله دی دا تا پې وکړله ته به تیزې بیا به دا ځمکه الله ته پاتې کېږي د دې اصلي وارث رب العالمین دی شکر به ادا کړي حضور پاک یو اوږد حدیث دی په بخاري شریف او په نورو کتابونو کې وی په بني اسرائیلو کې 3 کسان یو په سر ګنجي ویښته بلکل نو بل په سترګو ړوندو پیدایشي ړوند او بل برګي مرض و لاس او خپې برګو نو الله په درې واړو آزمایش کو نو یو فرشته ورولېږله چې کوم برګي و نو هغه ته وایي بیان څه د ارمان دی زه دم در باندې اچوم چې خدای دې سم کړي یاره ورورې که دا کار دی او که زما دا شکل
برګ بروک دی او زما دا لاسونه خلک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري کرکه رانه کوي چې دا بیماري به موږ ته ولګي خلک را سره ناسته کوي او خم نه ښکارم هېڅ خبره نشته لاس یې پراخ کا خو الله فرشته را لېږلې وه نو حضور پاک فرمایي فاعطي لونا حسنا ښکلی شکل خدای ورکړ چې کم د برګوالي بیماري واته مکمل ختمه شوه او ښه شوه او خشته رنګ او ښکلی شکل ولا خدای ورکړو او بیا ورته یې څه دی وختي څه درکړم یو مال یاد کړه چې درکړم چې هغې کې د خدای برکت واچوي او مال دې ډېر شي یو اوښان مې خوښ دی یو بلار به اوښی ولا ورکړه وې هنداوان او دعا یې ورته وکړو الله دې پکې برکت واچوي بل له ورغې هغه چې په سر باندې گنجیو او ویښته پې نو هلکه څه دې خوښ دي سار باندې دې پړو زه درته دعا کوم چې الله پاک د لا هغه درکړي یاره سر مې گنجې دې کټا دی او خلک ښه نه ښکاري ټول خلک راته کټا کټا وایي او څوک راته گنجې گنجې کوي په سر یې ولا لاس راښ که هغه وخت سره پې ویښته زرغون شو خشته ویښته وی څه دې خوښ دی کم مال دې خوښ دی وی زما غویان خوښ دی یو بلار به غوی ورکړه وی ښه دا واله الله دې پکې برکت واچي چې په سترګو نابینا و هغه له ورغی وی څه دې پړه ارمان دی وی دغه سترګې دې نور په څه پړه ارمان دی نظر مې نه لګي او د خدای نه دا غواړم چې خدای پاک دا سترګې راکړي په سترګې ورته الله سراخ که خدای بینا وی کتل دنیا ولیده دا ګورې لوی نعمت دی ښه دا اکثر بشیر جان ته بشیر جان غم مه کوه حضور پاک فرمایي چې چا نه مې سترګې واغېسته او ده پې صبر وکړه عوضته منهما الجنه د دې په بدل کې به دې انسان له جنت ورکړو مفتو کې جنت دی وګټه په سترګو یې لاس راښ که سترګې یې وغړې دی او رڼا یې ولیده هلکه څه دې خوښ دی وی زما خو د ګډو چیلو سره شوق دی یو بلار به ګډی ولا ورکړي زه خدای دې پکې برکت واچوي اوس چونکې د الله را طرف نه ازمایش و د فرشتې دعا وه نو خدای هغې کې برکت واچو د هغه یو د اوښانو غټ کنډک جوړ شو بلا اوښان دي او بچي دي نوکران خدای ورکړل غلامان ورکړل وین دې ورکړل شی زیات شو هغه بل له خدای د غواو زبردست کنډک ورکړ بلا غواګانې دي او پارم دی او د هغې دپاره ګیا ده او نوکران دي او دنیا څیزونه خدای ورکړل بل له خدای د ګډو چیلو یو لویه رمه ورکړه هغې بچي راوړل او د دنیا ګډې چیلی دي او د هغې دپاره ګاړه ده او نوکران دي او ویندې دي او غلامان دي او ځمکې دي ښه درې واړه خدای مالدار کړل او ښه والا خدای ورکړل په اقه شکل چې کوم مخکنی شکل یو په هغې غړومبي له ورغی چې هغه کوم برګې و وی زه راغلی یم د خدای په نوم دنه یو اوښ غواړم په سفر روان یم لا بلاغ لی الا بالله ثم بکا بې د خدای د طاقت نه ستا نه مې کار نه کېږي نشم رسېدی نو د خدای په نوم دنه یو اوښ غواړم چې په سفر پرې لاړ شم او د هغې ذات په نوم دنه غواړم چې ته برګې وې خلکو دنه نفرت کو کم ذات تعالی ښکلی شکل او ښایسته رنګ درکړی او د اوښانې درکړی دی هغې الله په نوم دنه غواړم هغه ناشکري وکړه هغه ویې څه دې وویل دا شمه شکل زه خو د پخوا نه ښکلی خشته وم لړ دې غلطه کړه بل چا پسې جوړ رالی او دا مال ماله خدای راکړی دی دا خو ماته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی زما پلار زما نیکه قر نیکه ور نیکه دا خو د هغې نه ماته پاتې شوی دی او ته ماته وایې دا تاله خدای پاک مال درکړه څه ګډې وډې وې وی تا د نه پېژنم هغه برګې نه وې هغه نه وې زه یې نه لرې شوی تا د نه پېژنم ما پورې ټوکې ټقالې کې زما خشته رنګ و ښکلی او بلا مال او بلا دولت وی ښه که دروغ وی نو خدای دې همغسې که چې مخکې وې که دروغ وی نو الله دې همغسې که چې مخکې وې خدای همهقسې که واپس همهقسې برګ برک شو او هغه چې څومره مال یې اتې ټول لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو هېڅ ورته پاتې نه شو یو به یو خبره کوې ادا چې د خدای په نوم د نه څوک څه شی وغواړي
نو که د سره وي ورکه او که د سره نی نو رټل به نه کې سپک به نه ګورې انسان ته هېڅ پته نه لګي چې دا انسان دی او که د انسان په شکل کې پتا الله ازمایش کوي او فرشته ده هېڅ پته نه لګي کېدای شي فرشته او پتا خدای ازمایش کوي او چې بیا د الله نوم یې درته واخیسته د الله په نوم را د الله د نوم قیمت قسم په خدای کې چا سره پیدا شي تا دې د خدای نوم در مخکې تر دې حده پورې رسول الله مبارک فرمایي چې یو مرئی نه ډب وباسئ او غزار والا ورکې او هغه درته وایي د خدای خاطر وکړه ما مه وهه د الله نوم یې واغش بس خوله بنده کړه لاس اوچت کړه د خدای د نوم احترام لیکن موږ خلک نن د خدای د نوم احترام نه کوو ښځه به راګیره کړي که هغه ورته دنیا د خدای نوم اخلي ډب نه اوچتئ او مقصې درځئ بلکې په خدای یقین وکړه ما اورېدلي جومات کې ناست یم چې ورته قرآن شریف یې راغښتی دی ښځې خاوند ته هغه یې په کټ کې غورځوي سپکاوی کړی دی زموږ خلک دومره کبر پرون سار ماته یو ملګري ټیلیفون وکړه پرون سار دا پرونی سارانۍ خبره ده او راته وی مولوي صاحب مهرباني وکړه دا په تقریر کې ووایه وی کریټ مې اوس پړده د امرتو ډک کریټ ومې سپړده نو د امرتو په دې ویښ کې که ستاسو خیال وي نو خلک دا پاڼې ماڼې اچوي چې د امرود پاستي او کچوي او دې سره دوک وخوري نو پاخه شي وی چې امرود مې راوویستل نو چې کوم ځای کې پاڼې پرتې وي او ویښ کې نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړی او پاڼې پاڼې کړی او د امرود ویښ کې د پاڼو سره هغه ورته غورځول وای خدایه مسلمانه ای مسلمان ډېر زور اورې په خدای زور اورې په خپل سوچ او په خپل فکر کې ته په خدای زور اورې ستا سوچ نشته ستا فکر نشته مال دله راغی دولت دله راغی نشه دله راغله موټرګې دله راغلې بنګله دله راغله خدای سره دشمنی کې کم خدای چې په یو سیکنډ کې دې ختمولی شي لوګي به دې کې او دوړه به دې کې ظالمه ګورې په داسې غم به دې اخته کړي چې بیا به د سره علاج نه بچې به د تر وپرځي او بیا به کله یو هسپتال ته وړې پنډۍ ته یو خوا بل خوا یا خدای پاکه معاف مې کړي ډاکټر به علاج نشته کور کې نه ښځه به راته راوغورځوي پلار به راته راوغورځوي مور به راته راوغورځوي مقدمه به راته جوړه کړي دشمني به درته جوړه کړي ستا په وجود به داسې بیماري راولي چې لا علاج به وي پیسې به لګي او جوړېږي نه بیا به څه کوي څومره مست شو دا خلک کېړی د دوی نه پاتې نه شوې د کېړو په هغه تلي چې ځمکه باندې ږدي او په سوټو یږدي او د پاسه پې ګرځي په هغې د خدای او د پیغمبر دا خو به موږ دا ووایو چې دا هغه ظالمان کوي چې کوم نه خدای مني نه رسول مني لیکن ته خو مسلمان یې صاحب د دې ملک باشنده ته قرآن شریف شلی او ټوکړې ټوکړې کې قرآن شریف او د ردی په شانتې امرودو ته لاندې د خدای قرآن ورچي نو ابو جهل ته خدای پاک 14 کاله صبر کړی 14 کاله چې د پیغمبر مبارک په شا د ابو جهل په وینا باندې پیروان او لرې واچولی شو نو 14 کاله ورته الله صبر وکړ په بدر کې راونیو نو بیا هېڅوک نو چې بچ کړی نو امیه ته چې بلال سره به ظلمونه کول نو 14 کاله خدای پاک صبر وکړ نو په بدر کې راونیو نو بیا د خلاصي څوک نو قارون د موسی علیه السلام سره ظلم کو او زیاتې یې کو موسی علیه السلام یې بدنامه نو په خدای چې ځمکې راخ که او بیا څوک وونه چې د هغه ځمکې نه یې بچ کړي او حضور پاک فرمایي تر اوسه پورې په پونده تاویږي او لاندې روان دی او ما هغه ځای په مصر کې لیدلی دی چې کوم ځای قارون غرق شوی دی چې په هغې کې ترخې اوبه راوتي دي د دریاب ترخې اوبه پې نن هم د پاسه ولاړ دي هغه خدای چې په یو ماشي نمرود راونیو یو ماشي بس په مکه وردن نشو د ماشي د لاسه خدای پاک هلاک کړ هغه نمرود چې دلته غټ خدای وي هغه الله چې فرعون د لکونو لښکر سره په بحر قلزم کې غرق او تباه کړ ما هغه طرف لیدلی دی هغه ځای ما لیدلی ته د دغه خدای سره مقابله کې اوس چې دا مخکې کورونا تېره شوه څومره خلک یې راوپرځول
ټیک ټاک او کورونا دلته جنازه او سبا الته جنازه او بل الته جنازه په ډینګي ماشي باندې څومره مخلوق خدای پاک مړ کړل او که در باندې بله فتره راولي نو خدای سره به څه وکړي د خدای مقابله نشي کولی ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر مضبوط دی د شپې به ودې په 2 بجې په 12 بجې خو که د ځمکې له یو جړق ورکړو یو زلزله یې پرې راوسته قسم په خدای ارض تاله واله او برباد څومره په مونږ کې کبر پیدا شوی دې پیسې مونږ کم ځای ته ورسو مړه ورکه که دا پیسه ډېره چې تو وګټې هغه به خورې چې کومه دله مقرر ده زما دې په خدای قسم یې کې د هغې نه زیاته وه هغه باغ غوندې چې کوم دله مقرر ده هغه کوټه کې به اوسېږي چې کوم کې دله مقرر ده وګټه پیسې په کروړونو په اربونو کا نو خو په بینک کې پرتې دي یا ستا او یا پردی پرتې تم د پردو نه هم لاړې او د خپلو نه هم لاړې هلته د بینک کې شرانې اړی راړی په ګوتو شوېرې ستا پیسه ده ما سره دولت ډېر دی به ټیک ده بینک کې پروت دی که نه بینک کې ستا هم ده او پردی هم ده خورې به هغه چې د 2 ډوډو نه زیات د یوې نه چې څوک خوري 2 نشي خوړی او چې 2 خوري 3 نشي خوړی او چې 3 خوري 4 نشي خوړی دغه نه خوره زیات همدغه جامې به اغوندې او چې څونه مال زیاتېږي که نه د پښتنو متل د چرګې درته نه وایم خو چې څومره مال زیاتېږي نو هغه به سړي کې شوګوالی زیاتېږي مونږ په کوم طرف مونږ لاړو خدای زمونږ نه پاتې نه شو په خدای یقین وکړه مونږ ته داسې مسایل راځي مخکې ورځو کې هم چا ټېلیفون وکړه یاره جي ښځې سره مې جګړه ځان یې یاد نه که بل څوک یاد کړي یو سړی دی او ښځې سره یې جګړه وه نو زه ورته وایم ما سره هغه میلاو کړه چې زه یاره بس وي ته ما له جواب راکړه نو خو مې ویرس په تا کې چینجې پروت دی تا کړي دي که خبره تا د خولې نه ایستېره نو اوس بل یادی زه بس وي ټیک ده چې ما فرض کا فرض نه رښتیا خبره ښه او ټیک ده ښځې سره مې جګړه کوله د خولې نه مې د کفر الفاظ وتي زه څوک یم اوس څوک خدای ته کنځل کوي یو خو په ښځو مونږ ډېر ناراض یو په معمولي خبره بس ښځې باندې مونږ ناراض یو نه راګیرې کوو ویې وو ویې ټکو بیخ ورلو باسو هره ته منتونه کوي چې خدای خاطر وکړه مونږ خدای بیا نه منو قرآن شریف راوالي په کټ کې وګورځاره را قرآن راوالي مونږ په کټ دومره ته زورورې مړه ته دومره زیاتې کوې ته دومره زورورې ته خپل لور خور نه لرې که ستا لور څوک دربی او ستا خور څوک دربی ته خفه کېږي که نه ظالمه دا هم د چا لور خور ده که نه په څومره تکلیف یې لویه کړې ده د خپلو ماشومانو لوڼو ته وګورئ په خدای په مونږ خو ډېرې زیاتې ګرانې دي په څومره تکلیف یې لویی لوبی او چې پیغله شي پیسې ورسره کړي جهیز ولوالي نو تا ته یې د عزت په شکل کې در واده کړي نو ته دومره نشی چې په ځان بیا نه پوهېږې درزه غوره بیا ظلم به نه کوې ښځو سره هم کم ظلم وکړه دنیا کې به هم نه خدای د هغې تپوس کوي بدل به نه اخلي په قیامت کې به هم نه خدای د هغې تپوس کوي زیاتې به نه ښځو له هم نري پکار چې خپلو خاوندانو سره زیاتې وکړي خاوند ته په ښه سترګه ګوري او د عزت په شکل کې ورته ګوري خو مونږ کې مستي ډېره زیاته د انتهایي لویه مستي مونږ ګیرې پورې خاندو پټکي پورې خاندو تبلیغ پورې خاندو تسبو پورې خاندو یو سړي نه مې واورېدل تسبو ته یې څه وی سپیا کې په مزي کې چولي سپیا کې د سسپو دانو ته سپیا کې لکه خدای پیړی ظالمه په تسبو خلک څه وایي الله الله پې وایي لا اله الا الله پې وایي نو څومره مست شو مست د خدای د نوم به لحاظ ساتئ رسول الله مبارک فرمایي چې مرئې وی وینځوې او ورته وایي چې الله دپاره بس لاس دې اوچت کا د خدای نوم یې واخیست د خدای د نوم لحاظ بس یو سړی یو زنانه وه د هغې یو ماشوم چېرته روغ شوي یو زوی یو چېرته روان کار یې بس د مور نه تښتېدلې و مور نامور به ورپسې ژړل بچې خوږ یې ډېر ژړل به خدای زما بچې به کم هغه زمانه کې به دا ماشومان خلکو تښتول او غلامان به یې ترې جوړ کړل په بازار کې به یې خرڅول زما بچې به کم ځي زه به کم ځای خپل بچي پسې ګرځمه نور ته به ولاړي که باران ته به ولاړي که د چا مزدوري به کوي کټ کې به پروت وي ناجوړه به یې جوړ به یې زما بچې څه شو نو یو سړی په لاره تېرېده اواز یې وکړه سوال یې وکړه د خدای په نوم خیر راغلی دې زنانه سره اسم نو
دغه وخت کې د زنانه سره یوه نوړی وه یوه نوړی او سوالګري وی وږي د خدای په نوم راکې هغه نوړی د زنانه خولې ته اوچته کړې وه خو چې د سوالګري نوم یې واغېشت واورېده نو زر یې هغه نوړی د خولې نه واپس پلیټ کې کېښوده او سوالګري له په منډه یوړه ها رورې دقه یو نوړی ما خو خوړه خو ته زما نه زیات اوږېده ما ګزاره کېږي دا واخله تا د خدای په نوم اواز وکړ خو یې رورې زما بچې ما نه چېرته تښتېدلې دي پته نشته چې انور ته به منډې وي او که سوري ته وي او که باد ته وي باران کې وي که کور به لږ د خدای په نوم سوال وکړه چې ما له خپل بچی الله راوړ څه وخت کې دا زوی راغې مور ورته خوشحاله و ځان ته یې را ترغاړه بس نو مور ته یې ورځ تپوس وکړه بچې ته کوم خوا تللی وې او داسې څه دې ولیدل په دې دنیا کې چې ما نه تښتېدلی وې وایي مور یو ناشنا شی مې یو ځل ولید درته ویل و یو ځنګل کې بیابان کې روان وم یو زمري را باندې راغروالی ما یې زه یې ویړی ځکه شرمه خو زمري خو په یو پنجه ته دی وایي بربادۍ دی ما یې زه یې ویړی چې زمري څنګه راغرواله نو زه کېناستم او دا زمري دومره په مضبوط ټوپ او دومره په مضبوط ټوپ چې دې زمانه یو کلف شو چې بل طرف ته ودانګل هغې طرف ته او یو غیبي سړی دې وخت کې الله را پیښ کړ هغه ورمنډه کې په دې زمري باندې او زمري یې په نیزه باندې او زمري یو غرب نارې کړی او تښتېده او هغې سړي اواز وکړ چې کوم غیبي سړی راغی او زه یې د هغه زمري نه خلاص کړم نو هغه یو اواز وکړ وی لقمتن بلقمتن نوړی د نوړی په بدل کې راغله نوړی د نوړی په بدل وی مورې دا ناشنا خدای زمري نه م خلاص کړم غیبي سړی راغی وی بچې سر وزوه وی پلانکی ورځ وی څه ټیم و وی پلانکی ټیم وی ټیک خبره دې لیدلې ده وی دقه وخت کې یو سړي سوال وکړ او ما د خولې نه نوړی راوویسته یو نوړی وه هغه له مې ورکړه نو خدای پاک د زمري د خولې نه نوړی بچ کړه او ما له د زوی په شکل کې راکړله لقمتن بلقمتن نوړی د نوړی په بدل سوالګرې د نه سوال وکړي رسول الله مبارک عایشه بی بی فرمایي دا عایشه بی بی حضور پاک ته دا واقع وي بخاري شریف کې راځي وی یو ښځې اواز وکړو دوه لوڼه مې ورسره دوه لوڼه دي ورسره اواز یې وکړه خیر راوړی خدای مو بخا عایشه بی بی حضور پاک ته وایي وی د الله رسوله ما سره دغه وخت کې یوه کجوره وه یوه کجوره بل څه وی امې واغېسته ښځې له مې ورکړه ښځې په مین نیمه کړه نیمه یو لور له ورکړه نیمه بل لور له ورکړه په خپلې اسم ونه خوړل او پاسېده یو کجوره وه هغه یې ورکړه عایشه بی بي فرمایي حضور پاک فرمایي من ابتلي بشیء من هذه البنات کمه ښځه چې په لوڼو باندې مبتلا شوه یا ولوري او که دوه لوري او احسن او ښه صحبت ولو کي او ښې وپالي او ښه تربیت ولو کي نو د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې هغې له زه سفارش او ګوی بلکې یو روایت کې راځي الله به دې له د دې لور په برکت جنت ورکړي جنت دا هم د بخاري روایت یو کجوره ده او بل دی ممکناً خیر خیرات نشته خفه کېږي صدقه نشته خیر خیرات نشته نه جومات لشته نه مدرسې لشته نه غریب لشته نه کونډې لشته د خدای نوم خو دې زر کره ته موږ ته خلک وایي د خدای د نوم احترام په موږ کې نشته سوالګري چې کله هم د نرونو سوال وکړي یو خبره درته کوم بعضې داسې سوالګري دي چې هغه عادي سوالګري دي بعضې جینکۍ په دې بازارونو کې ښکلی شکل والا ګرځي او د موټر شیشې به راته ډبوي او سوال به دنه کوي په زور یې دنه غواړي د ګناه دعوت خلکو له ورکوي هغې مقصد سوال نه
هغې به راته خاندي، مسکا مسکی به راته کېږي او د ګناه دعوت به درکوي، د هغې جدا مقصد یې داسې جینکۍ چې دا پیغلې په بازارونو کې ګرځي، یو نه غواړي بل نه دي له مه ورکوئ، رټی یې هم ما خو مه ورکوئ، مه ورکوئ. نن سبا ډېر واړه ماشومان د سوال دپاره په مارکیټونو په بازارونو کې ګرځي، مور ورته هلته لرې ناست دی، پلار ورته هلته لرې ناست دي. دا نه دي پکار. زه خو اکثر دې خلکو ته یم چې د مدرسې او د جومات دپاره غواړي بېشکه ورکوه، خو چې دا کم سوزکي ګرځئ که نه او دا لوډ سپیکر یې پرې تړلي او چا دا موټرو باندې لوډ سپیکر یې تړلي، رټی مه خو چې دې له بلکل ورنه کړي، دا ځان نه خوري ډوډۍ. دا جومات بدنامۍ، دا مدرسه بدنامۍ، دا د مدرسې او د جومات د بدنامۍ ذریعه. نو که درته پته وي چې دا کاروباري انسان دی، د کار هم دا سوال دی، که درته پته وي چې دا جنۍ ده او دا د سوال په آړ کې راځي او خپله حیا خرڅوي، مه ورکوه، خو رټل هم مه کوه. اما السائل فلا تنهر، رټل مه کوه. که غریب انسان یې چې څه در سره او خپل وس دې وي ورکوه، د دې په بدل کې به الله تعالی خیر او برکت درکوي. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه ورته یې وی چې څنګه مخکې وې، که ته دروغجن یې خدای دې هغسې که چې څنګه مخکې وې، هغسې واپس برګې شو، ټول مال یې هلاک شو. بل له ورغی وی زه راغلی یم په سفر ځمه او اسم را سره نشته او د خدای په نوم یو غوی یا غوا دنه غواړم چې زه په سفر کې ورپې لاړ شم. وی حقونه ډېر دي، چلو ما اخلیر د دنیا حقونه دي. وی د الله په نوم دنه غواړم. وی بلا حقونه دي دا. وی ته هغه نه وې چې سر دې ګنجې او خدای پاک دله ښکلې ویښته درکړل او غریب او فقیر وي، خدای پاک دله غواګانې درکړې، لرې شه مړه سر مې ګنجې و، زما خو دا ویښته پیدایشي خشته ویښته دي، دا ښکلې او دا ما له خو زه غریب ومه، انما ورثت کابرا عن کابرین، دا خو د پلار نیکه قر نیکه نه ما ته دا مال پاتې. دروغ یې شکر یې دا نه وی خدای دې هم هغسې کا که دروغ وی چې څنګه مخکې وی هغسې واپس کټا ګنجې شوه، مال یې ټول ډنډ برباد شو. چې کوم ړوند خدای جوړ کړی و هغه له راغی. وی زه راغلی یم په سفر نه، بغیر د خدای نه او ستا نه مې بله چاره نشته، یو ګډ چیلې دنه غواړم چې زه ځان دا سفر څه کرایه سامان برابر کړم او په هغه ذات دنه غواړم چې تړون وې او خدای پاک دله سترګې درکړې. او ته څه وایي؟ بېشک زه په سترګو ړوند وم، ما له الله سترګې راکړې. ورته خدای شکر یې دی او زه ډېر غریب او لاچار وم او دا مال خدای راکړی، زما اسم نه دي، اس پوټې کاړو کې دې ناچوم، په تکلیف کې دې ناچوم، چې څومره مال دې خوښ یي د خدای په نوم وړه. ما سره خدای ډېر ښه کړي، سترګې خو لوی نعمت دی ما له خدای راکړي او مال هم د خدای لوی نعمت دی ما له راکړي. پوټې دې نه کړم، شابه چې څه دې خوښي نن وړه دغه مخامخ. فرشته ورته وي مبارک دې شه، زما ګډ چیلې نه دي پکار، خو د الله د طرف نه تاسو درې واړو باندې آزمایش او امتحان وشو، د هغوی نه الله خفه شو، تا نه راضي دی، تا نه خوشحاله دی. حلال مال او د حلال مال شکریا، شکر ادا کړه د حلال مال. ته ګوره چې خدای دله بدل درکوي او که الله دله بدل نه درکوي. الله چاته قسم په خدای چې د خدای نه غیرتي ذات بل نشته. رسول الله فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني، وی ستاسو نه زه غیرتي، الله زما نه غیرتي دی. هسې زما ورونو غیرتي سړی د چا بدل پدان پرېږدي نه، نو الله به پردی بدل څنګه پرېږدي. خو د خدای شکر ادا کوئ. جامه چې کله م زړه شوه، دونه یې مه زړوئ چې ټوکړې ورته اچوئ، خو چې جامه کله م زړه شوه بل غریب له یې ورکړه، نوې شی واچوئ. ساپیانې ماپیانې ته مه جوړوه، غریبانانو له ورکړه چې فایده شي. بوټان او کیړی دې زړې شوې، بس بل غریب له ورکړه چې د غریب به ترې فایده واخلي. او که وس دې کېږي نو چې ځان له جامې جوړې اخلي، د خپل ګاونډي بچو له مواله، چې خپلې بیبي له جامې اخلي، د خپل ګاونډي ښځه د هغې غریبې بني په اوړي ژمي کې هغې له واله.
چې ځان له 2 تروړې وروړئ نو یو دړی او 2 کیلو د خپل ګاونډي غریب بچي له راوړئ. تاسو دا شی شروع کړئ چې تاسو د رزق او د برکت په خوند پوهېږئ او که نه پوهېږئ. موږ منډې وو په زور کوشش کوو یاره جي تکلیف دی او بیماري ده او دوا وظیفه حلال وګټئ د خدای په نوم ورکړه وکړئ. شکریه د خدای د مال ادا کړئ په خدای چې د دې نه بهترین دم بل نشته، د دې نه بهترینه وظیفه بل نشته. شته وظیفې هم شته خو له دې نه بهترین شی بل نشته. شکر ادا کړئ، حلال وګټئ او د خدای په نوم پکې ورکړئ، د دې نه بهترین شی بل نشته. ما یو ځل په دې دغه باندې په دې نیټ کې یو شی مې د مخې ته راغی، کته مې یو هلک په لاره باندې روان و او ګرمي وه، سخته ګرمي وه، دا مخې د دې ګرمۍ د وجې داسې تک سور و او د اوړي غرمه ده او په لاره ته یو بوډۍ دروازه کې ولاړه وه او دا هلک هغه بوډۍ ته ودرېده او وایي ډېر زیات تږې یم. بوډۍ چې ورته وکتل پې شوه، هله بچې دې سوري ته شه. سوري ته یې دننه کړله او د اوبو په ځای هغې بوډۍ یو ګیلاس پی راواغېشتل او دې هلک له یې ورکړه. دا پی وڅښه، پی وڅښه، دمې که هغه هلک لا یو بوډۍ و بوډۍ یو ګګنې ویې چې دا موږ ته نشته، یو اوبه مو به یې ورکړې وي. ګوره ښې ورسره وکړه. ډېره موده پس چې ته دا بوډۍ یوازې اوسېده، دې ته چې ته د زړه ټیک وشو، بېهوشه شوه. ګاونډیانو یوړه هسپتال ته، هسپتال کې بېهوشه وه، اپریشن یې وشو ټیک شوه. چې کله اپریشن هسپتال کې پرته نه سوچېده چې چېرته چا به وروړې مو خیراتي هسپتال به چې کله ټیک شوه او دا روانه شوه، هغه چې کوم ریسپشن ورته وایي هغه خلک چې راځي هغه استقبالیه، هغوی وله غټ دونه کاغذونه راوړل چې بوډۍ ستا ډسچارج سلیپ دا واخله او ته بس جوړه شو، ځه خپل کور ته. ده ورته یې وی په تا دومره خرچه راغلې ده، لکونه روپۍ خرچه راغلې وه، دومره لکه در باندې خرچه راغلې ده. بوډۍ په سر مخ راوکېښودل، زه خرچه له کوم ځای نه ورکړم، زما خو په ویړه دنیا کې اړو څوک شته دی نه، ما سره پیسې کم دي. خدای دې هغه خلک تباه کړي چې د هسپتال ته بس مړه به هم که نه، زه به سره پاره هسپتال ته راوړم او زما علاج هم کوو، بس هغوی پیسې زه له کوم ځای نه پیسې راوړم. چغو باندې سر شوه چې مړه به هم، دا پیسې د کوم ځای نه راوړم، کوم ځای نه. هغه هسپتال والا ورته وایي ته لږ ترورې صبر وکړه که نه. چغې سله وې دا خرچه په تا دا دومره لکه راغلې ده، خو لاندې تو ګوره لاندې لیکلي و پیډ چې دا خرچه جمع شوې ده، دا ستا په دی بل چا ورکړي دي. ولې چغې وې بس خدای جوړه کړئ پیسې بل چا ورکړي دي. وی چا ورکړي دي ما دا پیسې؟ وی نه یو خبر، خو ستا پیسې چا جمع کړي دي؟ نه نو څه نوم خو به یې لیکلي که نه. وی لاندې وګوره یو جمله یې ورسره لیکلې ده، لاندې ورسره لیکلي و چې thanks for a glass of milk، چې ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه، ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه. دا بوډۍ هغه هلک چې پی راوړو هغه چېرته دا داروګان په ډاکټرانو ګرځوي که نه نن سبا، څه ورته وایي هلکه میډیکل ریپو، هغه جان له چېرته هغې نه تلې د هسپتال جوړ کړی دی، د زړونو هسپتال. دقه ښځې باندې چې هارټ اټیک وشو راویړه، دی په موقع موجود و چې ویې کتل وایي دا خو هغه بوډۍ وه چې ما له یې ګیلاس پی راکړی، هله فوراً د دې فري اپریشن وکړې، مفتو کې ولا اپریشن وکړو، لاندې ولیکل چې دا هغه ګیلاس د پیو بدل خیر و خلاص. قسم په خدای کې په دنیا کې درته خدای بدل پرېږدي، نو چې دنیا کې نه پرېږدي نو په آخرت کې به درته کوم ځای پرېږدي. خو مونږ توبه وباسه، مونږ چې جومات کې د بېل اواز وشي او خدای مو بخښه بېل راغلی نو په هغه شپه څوک جومات ته نه راځي، او که راشي نو سټ به وګورئ غلی به وځي، او که ګیر شو بوډا بابا نو د جیب نه به 50 نوټ راوباسي، نو 20 ځله خو به هغه 50 ته ګوري چې دا 500 دی او که دا 50. 20 ځله کله یو طرف راړئ او کله هغه الف طرف راړئ د نوټ، او کله د نوټ هغه بې طرف راړئ، نو بیا بل چاته ورکړي بچې دا وګوره دا 100 روپو نوټ دی،
نو په سترګو خو برغ نه ښه درته پته ده چې دا 50 نوټ دی هغه ته وایي ته وګوره چې دا د 100 نوټ دی او دوی بابا د 50 دی هغه نوټ دومره په لاس کې خولې شوي که نه چې جاړي هغه نوټ غریب چې بابا یا مې د صادر کې ور واچوه یا مې جیب ته ومنډه زه خو دې وجړولم پیسه هم نه دی زه نه وایم زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي وی انسان بوډا کېږي 2 څیزونه یې زیاتېږي دا ځوانېږي وی انسان بوډا کېږي 2 څیزونه ځوانېږي یو حرص په مال باندې چې مال مې دی ډېر یو حرص په عمر کې عمر مې دی ډېر دا د خدای شان دی یعنې ځکه درته یو بوډا سړي ته یو بوډۍ ښځې ته ته ادې ووایې زه په خپل یو ځل پخوا سوزکي ته وختم هغه وخت کې مې ګیره تکه توره وه صاحب بوډا نه ومه تکه توره ګیره مې چې سوزکي ته وختم یو بوډۍ ښځه را سوزکي په دې سیټ په دې سر کې ناسته وه داسې بوډۍ وه چې دا سر یې تک سپین و او ملی را کونډه وه او دقسې ځان ته مخې ته چوکه نیولې وه په هغه چوکه وه داسې ما ته یې وکتل ماما مخکې ځه یاره چې وایي ماما مخکې ځه که نه داسې اور را باندې بلې کړو چې زه ستا مامې یم ما ورته ویې ترورې یعنې ادې مې ته ما ته وګوره ستا د نوسي په ځای یم ته دومره مشره او ته ما ته ماما وې مې تا ته اوس هم ځان کچه تیکه ښکاري هغې دونه خندل چې د هغې غریبې نه بیا خندا نه تله نو چې ښه بوډا میدان ته ګورې بوډا نه وای او چې ښه بوډۍ میدان ته بوډۍ نه وای دا د رسول الله مبارک خبره ده بنیاد دا دی زما وروڼو حلال مال ګټئ حلال حرام مه ګټئ کوم رزق چې تاله مقرر دی حق دی د هغې نه زیات نشي کېدی زه به تاسو یو لنډی مثال درکړم یو ځای کې چینه ده او تاله خدای پیدا کړې ده اوبو دپاره یو لار د ډیران ده او یو پاکه ده اوس که ته په پاکه لار کې ورته لښتې وباسې نو د اوبه به دله صفا او پاکې راځي او که ته په ډیران په لاره کې ورته لښتې وباسې نو اوبه به دله څخه او ګنده راځي دقه مثال چې کوم شی مقرر دی ښه بھائی بس طلب د حلال وکړئ هر یو پیغمبر ته رب العالمین په خپله زمانه کې هم دقه اعلان کړی دی یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو من الطیبات د ټولو نه اول حکم دا دی چې حلال وخورئ حلال واغوندئ واعملوا صالحا او رسول الله مبارک فرمای وی داسې یو سړی وی چې ابا غبارالود په وجود به دوړې لوتي سر به ببري او مسافر وی او الله ته به سوال کوي یا رب یا رب یا رب اے ربا اے ربا اے ربا ومطعمه حرام خوراک حرام مشربه حرام د خوراک سکاک ارس حرام و غذیه بالحرام ډوډۍ ورته د حرامو ده فانا یستجاب له د دعا قبلې وایي دی خدای ته چغې یا رب دعا نه قبلېږي سړی رانخور نو حلاله طلب کوئ یا دویم به څه کوئ د الله شکر ادا کوئ په دې باندې په ټول دوستان عمل وکړئ په دې شکر ورته انشاءالله یو وخت کې بیان وکړم مستقل چې د خپل بچي ته دې وکتل وی الحمدلله مال ته دې وکتل وی الحمدلله کور ته دې وکتل موټر ته وختې وی الحمد خدای شکر ادا کړئ او دریم په خپل مال کې صدقه ورکوئ په دې مه یریږئ په صدقه مال کمیږي نه او مال پرې زیاتېږي دعا کوئ چې خدای زموږ د حلالو پراخه روزي نصیب کړي خدای د مردار او د حرامو نه په امن کې وساتي الله موږ له شکریې توفیق راکړي او الله موږ له صدقې توفیق راکړي او الله مو د هر قسمه فتنو آفتونو او مصیبتونو غمونو امن کې وساتي باید دوستان دي بیماران دي دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي بعض اولاد نشته الله اولاد نصیب کړي چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای بعد دوستان راځي دعا کوي چې الله ولا خیر او برکت ورکړي زموږ یو ډېر نږدې ملګری دی د جمعې د مانځه هغه د ارچن نه بار دغه علاقو نه راځي قدر خان نوم یې دی دا غرور وفات شوی دی موږ یې بل تپوس هم کړی و د غریب د مرض د کینسر بیماري وه دعا ورته وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي یا الله مغفرت یې نصیب کړي یا الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې پرې رڼا کړي ټول وارثانو له الله صبر وکړي نورو غمونو نه وساتي بعضې ملګري زموږ رفیق صاحب دی هغه د پرخو علاقې نه راځي هم بیمار دی نور هم بعضې بیماران دي دعا وکړي چې الله
هغوی له روغ صحت ورکړي، ټولو مریضانو الله شفا ورکړي، الله روغ صحت ورکړي. یا الله چې چاته څه غمونه دي ته په خوشحالو بدل کړي، څه پریشانۍ دي الله په خوشحالو یې بدل کړي، د زړه حاجات دي د مسلمانانو الله ته ولا پوره کړي، د فتنو آفتونو مصیبتونو امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. د جاري امان ملک وفات شوی دا کله وفات شو؟ ها خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي. خو د پیرانو زیارت شاه باچا وفات شوی، ها خدای پاک دې وبخي، الله دې مغفرتونه نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د بامبخیلو کلي فضل رحیم کاکا وفات شوی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د مولیانو د کلي د پیر احمد زوی وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. افتخار حاجي صاحب د عمرزو مشر ورور وفات شوی دی، الله پاک دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وبخي. او د قادر صاحب ورور هغوی ته هم دعا وکړه، الله دې وبخي. یو بل ملګری دی ترې وفات دی، الله تعالی دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او چې څوک بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. جی او زموږ یو ډېر عجیبه مشر و داد محمد حاجي صاحب، دلته به جمعې مانځل هم کله کله راته، داسې لوړ دنګ یو حاجي صاحب و د پېښور، ډېر ښه انسان، زموږ مدرسو سره به ډېرې مددونه کولو، مانځو مدرسې سره، پېښور کې افغانیې سره، او ډېر نیک انسان. زما په زړه کې رښتیا خبره چې نو ډېر نیک، هر کار د سنتو مطابق، او ډېر محبتي انسان. هغه بیا د بچو سره دوبۍ ته تللی، هغه نن څلورمه پنځمه ورځ د په دوبۍ کې وفات شوی دی. داد محمد حاجي صاحب هغه ته هم دعا کوي الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله یې ټولو بچو له صبر ورکړي.